ما ته یو ملګری راغلی دی د بلوچستان نه بیګای ما سره شپه وه هغه عجیبه خبره وکړه هغه وی چې زما یو ملګری راغی راته وی چې هغه د پلنکي بابا هغه کور چرته دی وی چې ما ورته وی چې داسې لاړ شه هغه مخکې ځای کې کور دی وی چې روان شه نو ما ورپسې شاته نه بیا سوچ راغی اواز مې ورپسې وکړي چې څه پې کوي وی چې هغه راته ووی چې یاره بچی مې نه پایېږي بچی مې پیدا کېږي بیا مري بچی مې نه پایېږي تعویز پې کوم وی چې ما ورته وی چې ښه یو تعویز مالم پې وکړه وی چې هغه ووی چې د څه شي تعویز تاله د څه شي تعویز پې وکړم وی چې ما ورته ووی چې زما پلار نه پایېږي مري چې هغه هم تعویز راته وکړي چې مړ نه شي وی چې داسې یو ساعت ودرېدو وی چې واپس راستون شي وی چې وی چې زما خو دې مازغه کولا وکړل ګوره چا کې چې عقل یې هغه الله شرک نه ساتي خو چې عقل خو وي خو که نه خو تا ته چې ملا ویلي دي چې اډو به دین کې عقل نه استعمالوي نو په ایمان ووایه په تا به خلک خوردی خوري که نه خوردا پېژنې څه ته وایي خوړلی شوی شی خوړلی شوی شی څه شی هغه پېژنئ که تاله د دربار او د پیر او د قبر خوراکونو ته نوم ایښی دی خوردا باقاعده نوم یې درته ایښی دی پې چې دا نوم یې ډېر څښا دی په ممبر یې نشم اخیستی نوم یې درته پې ایښی دی چې ګندګي در باندې بیا یې خوري ولې عقل یې د نکور کې ایښی دی درته یې ویلي دي چې عقل به نه استعمالوي نو وی هغه سړی فورا راستون شو وی چې ما ته وی چې عقل زما د مازغه کولا وکړه چې زما زامن کیږي او مري او دی په تعویز بچ کولی شي خو نو پلارم سړی دی هغه به هم بچ کولی شي که وایي بس دقه ټکی د هغه د انسانیت او د سړیتوب کېدلو دپاره الله پاک دارو مسلمانه لږ سوچ کوه